باندې په پاټۍ باندې سخته راغلې ده، دوی په فرنټ رو باندې جنګېدلي دي. زه د سرحد یونیورسټۍ له خراج تحسین پیش کوم او انشاءالله پاکستان تحریک انصاف هر بچی چې چا سره ظلم کیږي په چا باندې پایار کټ کیږي انشاءالله د دې ظلم مقابله وکړو او تر اخري حده پورې وکړو. انشاءالله موږ به په پاکستان کې هغه ریاست جوړو چې چېرته انصاف وي، ظلم نه وي. او تاسو کتلی دي چې امپورټډ حکومت په موږ باندې کومې کارنامې وکړي، هغه د 9 مای په شکل کې او هغه په دې 4 میاشتو کې چې کوم ظلم دی حکومت وکړو هغه چا نه پټ نه دی. انشاءالله موږ به ترې د ذرې ذرې حساب اخلو، د ذرې ذرې چې کوم ظلم دی کړی دی د هغې به موږ د ذرې ذرې حساب اخلو. انشاءالله زموږ لیډر په جیل کې ولاړ دی، ښه په نره باندې ټیم تېروي، ښاغلی ایس شته او که نشته په جیل اولاد کې پروت دی، هر قسم سخته پې تېرېږي. کیمره یې ورته لګولې ده د هغه د واشروم حالات 18 ورځې وشوې چې هغه خپل شو نه دی کړی، په ډېر په بوره حالاتو کې هغه په جیل کې دی. او انشاءالله امپورټډ حکومت له زه دا وایم چې عمران خان د ریحانو په زر تر زره انشاءالله د دې خیبر پښتونخوا عوام به درپسې درځي او ننګیالي بچي به یې درپسې درځي. انشاءالله موږ د ستا د ظلم نه ډېر مخکې بغاوت کړی دی، ډېر مخکې مو درنه بغاوت کړی، ځکه چې ستا دپاره یو قانون او زما د غریب د سړي دپاره بل قانون. انشاءالله موږ به دا ظلم د دې پاکستان نه ختمو او انشاءالله دې غلو ډاکوانو له موږ دا وایو چې تاسو خو د عوام په ووټ باندې سیاست وکړو، پارلیمنټ نه مو ځان ورسولو، قسمه قسمه طریقې مو په وکړې، خو انشاءالله دا عوام عمران خان اوس هوښیار کړي دي. زه تاسو ټولو له وایم چې عمران خان سره به تر اخري ستا پورې څوک څوک ولاړ وي لاس ویچت کوي، چې څوک څوک ولاړ وي لاس ویچت کوي. او انشاءالله موږ به د دې غلو مقابله کړو او دې غلو له به موږ دا ښایو چې دا ملک دا خاوره دا انصاف غواړي. ته دې په اسلام آباد کې د دې شرقې ته د فوج په خلاف ناربازي کې هغې دپاره سود نشته او زما لیډر پوره من دی هغه باندې ته اف آی آر کټ کې ته هغه جیل نه بوځې، کله یې لیډران ګیرې کله یې ورکران ګیرې، ټولو له پته ده چې دا څه چالو دی، په دې خاوره باندې دا څه ظلم چالو دی. نو زه ټولو ته دا خواست کوم چې انشاءالله موږ به د عمران خان سره ودرېږو، تر اخري حد پورې به ودرېږو او موږ به ورته دا ښایو چې انشاءالله تعالی خیبر پښتونخوا مخکې هم د عمران خان وه او بیا به هم د عمران خان وي.